واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اصل کې په دې باندې ما بل ورځ تاسو ته دغه درکړل 1 غنټه او 14 منټ ما د یو سوال په جواب کې کړل. آډیو واتس اپ کې تل واتس اپ ګروپ نه بیا ما وکړ په خپل په یوټیوب کې پروت دی په هغه باندې دا وګورئ چې تاسو په نبیانو د فرقواریت فتوا لګول په صحابه هم لګول علما د امت خو پریدو د دې دور زویم شیخ ادریس صاحب خو پریده یا بل غټه مدرسه پریده دا خو د بوغز او د غداوت وخت دی او پدې کې خلکو صفا اظهار وکاغه حدیث کې چې څنګه راځي قیامت ته نږدې به علم کم شي. علم نه مراد دا نه دی چې د سپټکی والا او دا علم به کم شي دا خو به اوچتیږي لکه روان دي په دې 200 ورځو کې کمی هستۍ زمونږ نه لاړې. د دې نه مراد دا دی چې کم خلکو په سر کې څه نه څه عقل او څه علم ورسای په خبره باندې پیږي خلک یې نشي دوکه کولی د قصد به جاهل شي. نو په هر طرف باندې د حدیث اطلاق کیږي. د هغې جواب علما درکړی هغه دور کې دې دور کې چې هلکه تاسو خبره کوئ خو وروسته بسې سوچ کوئ چې مثال دا رسي ته غځې په کم زګین کې ته دا رسي کټ کې او هسې زورونه دې خوا شروع کړلي دې ته چېرته ستاسو عقل او سوچ رانغی یو ته وي یو درسه هغه صرف په خپل خواهش پرستۍ کې راغلی رسول الله فرمایي د حدیث باندې غور وکړه چې په تاسو کې مؤمن یو کس نشي کېدی حتی یکونه هواه تبعا لما جئت به تر دې چې د انسان خپل ځان تابع نه کړي د هر هغه شیز چې زه پرې راغلی یم یعنې زما د سنتو مطابق هغې له تاسو دیکه ورکړئ او تاسو ځان ته عقلمن وایئ دې ته عقلمنتوب نه وایي. ما مخکې ویل دي اوس هم یم زه په خپله خبره کلک یم تا قیامت په خپله خبره باندې کلک ولاړ یم تر دې حده پورې چې کله راته علما د دلیل په میدان کې ووایي چې ستا دا کار غلط دی بیا به ترې رجوع کوو او کړې مې هم ده خو ستاسو غوندې کې شي نو ته مې چې کومې خبرې کړلي په هغې وي کلک ولاړ یم. ما تاسو ته مخکې هم دا خبره کړې وه او اوس هم درته بیا هم دا خبره کوم چې تاسو کې عقل نشته سیبه دا کم خلک چې وایي موږ عقل استعمالو په تاسو کې تاسو عقل د چا په مقابله کې استعمالوئ د دین په مقابله کې. عقل هغه دی چې ته د دین مسله چې کومه ثابت ده هغه ثابته کړي او خلک پې پوه کړي. دا نه ده چې مثال په عقل کې یو مسله په شریعت کې ثابته ده او ستا عقل یې نه رالي چونکې ستا عقل د بعضې خلکو خو عقل هم نه وي که نه مثلو کمثل الحمار یحمل اسفاره. نو تاسو خپل بې عقلۍ ته د عقلتوب نوم ورکوئ خپل علمۍ ته د علم نوم ورکوئ چې دا د نصاراو طریقه ده. نو ما تا ته هلته هم ویلي اوس یې درته بیا هم ویم تا چې د عذاب قبر په باره کې دا کومه خبره کړله عقل خاوند به په تا پسې خندا کوي